ډېر قدرمن لیدونکو سلام. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د راتلونکي کال د سرطان 14مه نیټه د پارلمان ټاکنو ترسره کېدو لپاره اعلان کړله، خو اوس پر ټاکنو باندې د څار بنسټونه وایي چې دغه نیټه ډېره عملي نه ده او ممکن نه دي چې په دغه نیټه باندې ټاکنې ترسره شي. یو شمېر څارونکي ادارې چې په ټاکنو باندې څار کوي د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لوري پر اعلان شوي تاریخ باندې هم راباوري نه دي. دوی وایي چې اوس هم کمیسیون ګڼې ستونزې لري، له تخنیکي اړخه نیولې بیا د بودیجې ستونزه او د امنیت ستونزه هغه جدي مشکلات دي چې په دغه نیټه باندې ټاکنې نشي ترسره کېدلی. د ټاکنو څارونکي ادارې دغه اندېښنه داسې مهال ترسره کوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري د اعلان شوي نیټې څخه په جدي توګه باندې دفاع کیږي او دوی وایي که چیرې د بودیجې او د امنیت مشکلې حل شي نو دوی په دغه نیټه باندې ټاکنې ترسره کېدلی شي. یوه ستونزه بله هم دا ده چې دغه نیټه چې اعلان شوې ده دا د جګړو د موسم یا په افغانستان کې د جګړه ییز موسم تر ټولو خطرناکه وخت ده او په دې وخت کې جګړې ډېر کېږي. اندېښنه ورسره دا ده چې دا ټاکنې به د اساسي قانون د حکم په اساس باندې سراسري ملي او د ټول افغانستان کې به نشي ترسره، نو په دې اساس باندې دغه نیټه ډېره عملي نه ده. موږ په ننني بحث کې په نیټې باندې هم خبرې کوو، ورسره چې کومې ستونزې دي، څومره امکان لري چې په 14 سرطان باندې ټاکنې ترسره شي او که ټاکنې ترسره نشي په دغه نیټه باندې بالاخره څومره یو جدي سرخوږی به پیدا کړي. بالاخره د افغانستان لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره، د دیموکراسۍ د پایښت لپاره څومره جدي ضربه کېدلی شي او بالاخره د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کومو تحلیلونو په اساس باندې دغه نیټه اعلان کړې ده. له ما سره په بحث کې ډېر قدرمن میلمه ښاغلی محمد یوسف رشید د فیفا یا آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایوي رئیس را سره بحث کوي. ډېر خلاص رشید صاحب، ستاسو باور څه ده چې نیټه څومره عملي ده؟ 14 سرطان ممکن یې بولئ؟ سلامونه تاسو ته او قدرمنو معززو لیدونکو ته. نیټه له څو اړخ نه د بحث وړ ده. اول که موږ ووایو چې د عملي اړخ نه آیا دغه نیټه د ټاکنو لپاره مساعده ده که نه ده او کمیسیون ته څومره دا فرصت ورکوي چې هغه ترتیبات او تیاریان یې دغه ټاکنو لپاره ونیسي، موږ په آن باندې د پوره وخت ده. یو کال د کمیسیون لپاره که هغه خپل برنامه او بالاخره هغه چمتووالی د یو دقیقه او سنجول شوې تګلارې له مخې مخته بوځي نو دا یو کافي فرصت ده. کوم مراحل چې د ټاکنو ورځ د مخکې ترسره کیږي نو هغه واضح روښانه دي چې د راورکوونکو نوملیکنه ده، عامه پوهاوی ده او د کاندیدانو یا نمایندانو نوملیکنه ده، د هغوی په اړه باندې کوم اعتراضات چې کېږي هغه ته رسیدګي ده، په دغه په څنګ کې د کمپاین دوره ده او بالاخره موږ ټاکنو ورځ ته ځو. نو دلته هغه لوی بهیر د راورکوونکو نوملیکنه چې ډېر وخت ضرورت لري، نو دلته کمیسیون فرصت لري چې کار وکړي. اما دلته ځینې شرطونه موجود دي. یو شرط دا ده چې موږ په دغه 3 کالو کې یو پس بهیر د حکومت او د کمیسیون ترمنځ لیده چې تعقیب ده. ځینې سیاسي اړخونه لري، ځینې کې هغه اراده یې موجوده نه وي، په ځینې کې هغه موضوع بابي ځای تېروي، علاقمندي پکې موجوده نه وي، یا بالاخره په ډول سره تېښته ترسره کېږي. مثلا سیاسي اړخ کې ما مخکې اشاره کړې د ټاکنیزو د حوزو د کوچنیکوالو هغه طرحه چې کمیسیون حکومت کړې ده له 4 میاشتې زیات وخت تېرېږي. تر اوسه پورې حکومت په هغه باندې کوم دریځ نه دی نیولی او کمیسیون هم فقط به دې اکتفا کړی چې د مطبوعاتو له طریقې یا د مکتوب له طریقه هغه موضوع تعقیب کړي. حال دا چې دوی باید په ډېره جدیت سره دغه موضوع د ولسمشر سره مطرح کړي چې د عواقب په ټاکلو څه دي. قانون حکم کوي چې د ټاکنیزو حوزو د کوچنیوالي موضوع یعنې صراحت لري په قانون کې. که کمیسیون په دې باوري چې بالاخره که دا طرح قبول نه شي نو ولایت به خپل اوضاع ومنل که پخوا غوندې، نو هلته قانون تر پښو لاندې کړي او دوی د قانون نقض مرتکب کېږي. که چېرې دا موضوع په همدې رقم پرېږدي نو د ټاکنو په نیټې باندې طبیعتا خپل دغه اغېزات وي، ځکه چې نوې حوزې د نوې انجینري سروې مطالعې اړخونو د تطبیقولو یعنې بېلابېل هغه
طرزلبونه به تطبیق شي. کار نه شوی کله چې طرح جوړیږي دا طرزلبونه نه دي تطبیق شي. نه ځکه چې کمیسیون تاسو پر واضح او روښانه ورته چې ثبات اوسي حکومت دغه موضوع سره موافق ده کنه موافق دی په خپل طرح کې 12 ولایت کوچنی کړي پاتې 2 ولایت نه کوچنی کړي نو دلته هم د دغه ماده او د کمیسیون طرح ترمنځ یو تناقض موجود ده ځکه چې اته نه دی ویل چې په مثلا ځینې ولایتونه تاسو البته ویل د حوزو د کوچنی کولو نو دا یو عام صراحت ده افغانستان شمول بحث ده یعنی دقیقاً نو دا یو سیاسي اړخ ده د بودیجې په اړه باندې بخښنه ډېر غواړم تاسو ویل چې په یعنی د ثبت نام پروسه د کمپاین پروسه د رای ورکوونکو ثبت نام پروسه د لپاره کافي وخت ده اما یو بحث چې مطرح ده مو ډېر کارکونکو لاس ورکړل په ټیرو ټاکنو کې د ټاکنو په د کارکونکو برخه کې ډېر تنقیز راغلی ده دا یعنی په کافي اندازه کارکونکو شته چې د پروسه په سمه توګه باندې مخکې بوزي یا په دغه یو کال کې د وشي کولای چې د هم استخدام وکړي او هم د پروسه شروع کړي. زه راځم نور اړخونه ته راځم دغه سیاسي جنجالونه باید حکومت او کمیسیون ترمنځ زر ته زر حل شي. دویم موضوع د بودیجې موضوع ده. د بودیجې موضوع کمیسیون چې کومه غوښتنه کړې ده هغه په ټکنالوژي باندې سمبال پروژېونه چې باید په ټاکنو کې تطبیق شي. نو آیا حکومت او نړیوال ټولنه هغه پروسیجر مني که نه مني؟ که حکومت مني نړیوال ټولنه سره ته آماده ده ځکه چې موږ وینو په نړیوال ټولنه کې په دې کې ډېر انډیوالتیا نشته او هغه پوره تقریبا 200 میلیون شاوخوا کې بودیجه غواړي. نو دلته د بودیجې موضوع هم جدي کیږي ځکه چې نړیوال ټولنه که بودیجه ورنکړي حکومت دا هغه نه لري ظرفیت نه لري چې هغه بودیجه چمتو کړي. که څنګه حکومت ویلي دي چې موږ به یو برخه بودیجه به ورکو خو هغه کافي نه ده. هغه د حدود 10 میلیونو بودیجه ده پاتې 100 میلیونه شاوخوا کې هغه بودیجه کمیسیون کوم کې. نړیوال ټولنه په دې بحث کې یعنی خصوصا د ټکنالوژي سره ډېر هغوی موافق نه دي. هغوی وایي ټکنالوژي په حد کې باید سمبال شي نه دا چې ټوله پروسه په ټکنالوژي باندې سمبال شي. خو یو بحث چې نړیوال ټولنه په ارتباط باندې کې ویل کېږي چې دغه نیټم ځکه اعلان شول چې نړیوال ټولنه فشار په حکومت باندې او حکومت بلخره دې ته مجبور کړي چې دغه نیټه اعلان کړي یعنی یو ډول موافقت ورسره لري. دا فشار نشو چې بلخره نیټه اعلان سره اوس هر څوک باید خپل کارخانګي تر سره کړي که کمیسیون خپل ځای کې چپ کینی حکومت خپل ځای کې مسؤلیت نه ادا کوي نړیوال ټولنه اته په باسي طبيعتا چې موږ تاسو وځي کېږي چې نو پاس دې ګرام څوک ده نو دا نو فشار و چې بلخره دغه کومې کډې چې په دغه بحث کې د پریکړې واک لري هغه بلخره یو څه به تر سره کوي. خو په څرنګوالي د ټاکنو توافق لا نه ده شوی چې مثلا په ټکنالوژي کو په حوزوي سیستم باندې کو څومره پیسې ورته پکار دي او څومره نړیوال ټولنه په دې باندې توافق کمیسیون خپل هغه پلان او هغه بودیجه د ټکنالوژي لپاره آماده کړی نه د 200 میلیون په شاوخوا بودیجه غوښته ده هغه مکمل په ټکنالوژي سمبال پروژېونه دي. اوس دلته د حکومت لیوالتیا تر اوسه معلوم نه ده ځکه چې حکومت هم باید نړیوال ټولنه سره خبرې کړي. نړیوال ټولنه په دې بحث کې ما ویل چې ډېر لیوال نه دي چې ټکنالوژي په ټوله بهیرونه کې او ټول پړاوونه کې وکارول شي. دا بل موضوع ده تر څو د حل نشي تاسو نشي کولای چې پروژه جوړ کړئ که تاسو په ټکنالوژي باندې سمبال ټاکنه تر سره کوي او بل اخره نو لیکنه کوي باید تاسو ټول هغه حقوقي چوکاټ دغه په اساس باندې باید جوړ شي که چېرته تاسو په ساده سیستم باندې جوړئ دغه لپاره باید بیل هغه چوکاټ ولري. راځو د ظرفیت مسلې ته. ظرفیت مسله کو تاسو ټکنالوژي کاروي طبيعتا چې دلته ظرفیت تاسو باید متفاوت ظرفیت ولري. اکثرا باید تاسو د ټکنالوژي هغه متخصصین وي په بهیر کې انجینران باید وي بل اخر هغه څوک چې ترمیم لپاره آماده وي دغه کارونه لپاره که تاسو وزره محل ولري په هر محل کې د اقل یو ماشين ولري نو طبيعتا چې یو ټکنیشن ورته پکار د پکار د ورته او د لوجستیکي پلان دغه ټول باید په موږ اساس جوړ شي د تغنسي تخریب نشي حتی امنیتي پلان باید په دې شاو جوړ شي چې دغه ماشينونه د کمیسیون له واکونه وځي که چې یو ماشين له دې له واکه وځي طبيعت په ویږي کې هغه ضرر منسکیږي او البته به تاسو بل هغه سیستم نه لري چې هغه تشه پوره کوي. نو د دې لپاره د کارمن استخدام روزله په کار چمتو کول دا هم وخت نیسي. اما که ساده سیستم د سی بیا لکه په خاغنده بیا ډېر مشکل نه پیږي ځکه چې کمیسیون کولای شي چې هغه پخواني ظرفیتونه اړیکې ساته موسونه سره روي غوړي پروسه کې شفاف پروسه پلان شي او استخدام کی په عین حال کې قانون حکم کوي چې کمیسیون د ځل باید خپل موقت کارکونکو له دولتي اداراتونه په کار وګماري. د ډېر بریده پر معرف وزارت په نظر نو د خپل بودیجه هم رقموي ځکه چې په د قانون کې وسیسي او څوک نشي کولای له دوه ځای مثلا معاش واخلي. دا بحث هم دلته خلاصيږي او دریم بس د خلکو په هوای د عامه په هوای د عامه په هوای باندې خبرې وکړو. امنیت هم یو جدي ستونزه ده کنه. امنیت او جدي ستونزه ده. کمیسیون په تیرونه کې یو تفاهم لیک
امنیتي سکتور سره لاسلیک دا یو مثبت قدم سو اما د لپاره عملی ګامونه باید وچات شي. موږ له تیر نه ډېر بد خاطرې لرو چې په بعض حالاتو کې له دغه وضعیت نه او له دغه صلاحیت نه ناوړه ګټه اخیستل شوې ده. پولیس راغلی په پروسې کې مداخله کړې ده، اعمال نفوذ یې کړې ده، چا پوښتنه هم نه ده کړې ده. نو دا باید واضح روښانه شي. په عین حال کې بل د کمیسیون یعنی مالکیت په ټوله پروسه باندې ډیر مهم ده. مثلا ما د ښاغلي امرخیل سره چې ما خبرې کړې دي په رسنیو کې د ویلي چې زموږ موټر چې باید د موادو له کمیسیون نه ووت نور زموږ په اختیار کې نه و. طبیعتا د امنیتي ادارو په اختیار کې و، که قومندان و، که د لوا قومندان و، یا که بل هر څوک هغه کولی شو چا ډول استفاده ترې دقیقا. او بیا خو دا ټکنالوژي د دې نه خو ما هغه اساسیتونه وویل درته چې اوس کمیسیون سره کوم کنټرول دغه ټول پروسې خپلواک لري او څومره دغه اړوند ادارې د سره ملګرتیا کوي. په پخوا کې دغه ملګرتیا ډیره تعریف شوې نه وه. تاسو لیدل چې بعض حالات کې خپل پولیس هغه امنیتي ځواکونه د پروسې پر خنډ جوړ شوي دي. تاسو د پکتیکا مثال په یاد ده، نور ولایتو کې داسې مثالونه وو چې یعنی هغوی د لپاره چې دې په واسطه پروسې لپاره مرسته وکړي دوی خنډ واقع شوی. د اقل په کابل کې دغسې وشول. د کابل مثال یعنی هغه پروسه یې جنجالي کړل او حتی تر سوال لاندې. نو دا پروتوکولونه باید ډېر واضح تعریف شي. هغه عامه پوهاوی د خلکو لپاره او عین حال کې د پولیسو پوهاوی ډېر مهم ده چې پولیس هم باید پوه شي تر کومه حده پورې دوی واک ده، څه وظیفه او دنده په غاړه لري، څه مسؤلیت ورته راجع ده او څه باید وکړي او څه ونه کړي. دا ډېر مهم بحث ده. عین حال کې د نورو امنیتي ځواکونو هغه رول ده په دې پروسې کې. د دغه مسایلو لوجستیک درکې تاسو اشاره وکړه چې وخت صندوق یا اساس مواد لکه کمیسیون وځي د لیک تر ولایت پورې ولسوالۍ او کلي پورې دا یو ډېر پیچلی بهیر ده. د څارنه، د کنټرول، د مواظبت، د بالاخره تر سال لاندې نیول دا به تعریف شي او بالاخره د هر چا رول معلوم شي. مداخله بحث د مداخله بحث ترڅنګ د کنټرول بحث ډیر مهم دی چې په اساس مواد باندې خپل د کمیسیون کنټرول باید ځکه مالکیت د کمیسیون د پروسې مالکیت هم کمیسیون په غاړه باندې لري. د کمیسیون تشکیل ته په کتو سره تاسو دغه یو څه وینئ چې د واقعا دغه جدي کنټرول راولي. یعنی په خوا کمشنران و یا د کمیسیون رئیسان و یا دارالانشا کې چا کار کوي د تر بریده پورې و تجربه لرله هغه د کنټرول لارې چارې مرته معلومه وي. دا ځل به د کنټرول ډیر ستونزمن نه وي. ستاسو باور څه درشي؟ ځینې تدابیر باید د کمیسیون لخوا نه ونیول شي. تیر تجربو ته په کتو سره کمیسیون ته په کار ده چې په ځینې هغه تدبیرو باندې باید کار وکړي، میکانیزمونه ورته جوړ کړي. حداقل کولی شي چې دوی له ټکنالوژي نه په دې برخه کار واخلي چې خپل مواد وڅاري. دا بحثونه ته ممکنه دي. په عین حال کې پروسه باید صرفا محدود او محصوره په کمیسیون پاتې نه شي. وخت چې موږ تاسو پروسه ملي تعریفو دلته د ملت ونډه ډېر مهمه ده. په تیره کې موږ تاسو ملت صرفا د صندوقونو پورې ځان سره درلود، صندوقو کې رای ورکړي، نور ملت پاتې د پردې تر شا. دا ځل ملت هم مهمه ده چې دوی هم یعنی په دې پروسې کې مسؤلانه سهم واخلي، د خپل رای ساتنه وکړي، څارنه وکړي، حداقل وګوري چې دوی په رای کې خیانت نه کیږي. نو دلته ملت هم بس عامه پوهاوی مهم ده چې مطبوعات، مدني ټولنه، سیاسي ګوندونه، کاندیدان یعنی دوی ټول باید سهم واخلي او کمیسیون سره هم کولی شي چې یو ښه دایره د همکارۍ دغه ټول نهادونو ترمنځ رامنځته کړي او دوی موثره ګټه واخلي. دا به دوی مدیریت وي. خو یو مشکل دا ده چې باور اوس په ټاکنو باندې تر ډېره بریده پورې ولس لاس ورکړی ده. باور یو اصلي موضوع ده. مالکیت د پروسې خلکو سره ده، د کمیسیون سره نه ده. کمیسیون صرفا هغه تسهیلات یا اداره او مدیریت په غاړه لري. اوس دلته کمیسیون کوم ګامونه باید واخلي تر څو د ملت باور رامنځته شي. نو دا صرفا خبر باندې نه کیږي چې یو مطبوعات یا رسنۍ کې د کمیسیون کارکونکي کینی یا کمشنر کینی هغه خبرې وکړي چې د ژورنالیست سوالونو ته هغه صحیح پښتنه ځوابونه ورنکړي. دوی لپاره باید هغه واقعیتونه د خلکو سره شریک شي، د ملت سره هغه ټول موضوعات په صادقانه توګه شریک شي. دا د موږ پلان ده، دغه برنامه ده، دغه خنډونه دي، دغه ستونزې دي، دغه حل لاره ده، دغه ملت نه غواړو، دغه سیاسي ګوند نه غواړو او د لپاره کار وکړي، کوټلي ګامونه واخلي، په خبر باندې اکتفا ونه کړي. خو دغه نه دي شریک شوي. یعنی مثلا تاسو سره د ټاکنو د څارونکي ادارې په توګه باندې زه مطمئن یم چې دغه طرحه چې پوځوي په حوزوي مسایلو یا په حوزو اوزې کوچنۍ کېږي دا طرحه تاسو سره نه ده شریکه شوې، یا حد اقل د ټاکنو ورځ چې اعلانېدله له تاسو سره مشوره نه ده شوې. ما ته په تېر بحث کې خبرې وکړلې. حد اقل کله تاسو سره نه شریکېږي نو ملت خو بیا وروستۍ خبره ده. یعنې دا تر اوسه پورې نه ده شریک شوي. یو ډول په ګونګ حالت کې، په پټ حالت کې هر څه روان کړي. د ټاکنیزو حوزو طرحه له موږ سره تقریبا یو میاشت مخکې چې هغه هم ډېر اصرار تاکید مو وکړو چې هغه باید موږ سره شریکه شوله او مخکې دغه شریکه شوې نه رښتیا هم د تاریخ یا د نیټې په اعلانولو کې
موږ وغوښتل چې بحث کو مشورې وکړو ولا چې حالت موضوع بلا متفاوته و حتی دغه نیټه اصلا بحث رامنځته نشو ولې په موضوع کې د نیټه اعلان سره ویل چې موږ له مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو غوښتل مشورې کړې حال دا چې د مشورې نه وسوي اوس کمیسیون موږ غواړو چې راځي صداقت خپل کار کې ولرو که مشوره خو مشورې لپاره هغه حد حدود معلوم دي مشوره واخله اندېښنې واوره نظرونه ټول واوره بیا تصمیم تاسو د پریکړې تاسو ده موږ پریکړې مداخله نه کوو ولې مشوره باید صادقانه واخیستل شي اوس کمیسیون پر همدغه درس ده چې سره رقم دوی دغه هغه دیوالونه چې دوی پردي کوي دوی تر انتقاد لاندې راولي او واقعا دوی ملامتوي لغونه باید لري شي هغه مسایل چې دوی لپاره مرسته کوي اوس موږ دوی لپاره رامنځته شوي نه چې دوی تخریب کوو دوی لپاره مثلا بې اعتمادي زمینه رامنځته کړو موږ غواړو دوی سره کار وکړو دا یو غلط فکر د چې رامنځته شوی ده چې په ټاکنو څارونکي ادارې د تخریب لپاره دي یعنی یو ډول ویره لري کمیسیون ورنه موږ رقابت نه لرو په هیڅ وجه موږ قانونا د واک نه لرو چې کمیسیون په کارو کې مداخله وکړو دا تعریف سره ده وخت چې وایي چې مرسته کوو خو موږ دغه ملت برخه یو د خلکو نظریات اورو له خلک سره په تماسونو کې یو تجربه لرو څارنه کوو ستونزې موجود دي وخت تاسو سره هغه په یو چوکاټ کې شریکو وړاندیزونه ته مطرح کوو خو غیر منطقي خو بحث پورې وکړو خو منطق د نور قناعت راکړه چې دغه تاسو غوښتنې خیالي دي که چېرته د عملي وړ خو بحث پرې وکړئ عملي کړئ نو بعد مرکه دغه یو احساس او دغه یو نیت په کمیسیون کې نشته غوښتل د همدا خبره کوم چې فضا نه ده سمه د ټاکنو فضا کمیسیون له خوا چې کومه فضا ایجاد شوې ده نه د ټاکنو څارونکو ادارو سره د فضا سمه نه د حکومت سره په سم حالت کې نه دي ولس سره په د فضا ډیره کړکېچ نه ده دا تاسو دا شک نه پیدا کوي ان د حکومت په اراده باندې یا د رهبرانو په اراده باندې شک نه پیدا کیږي چې د اصلا د ټاکنو تر سره کېدو لپاره اراده نه لري او دا یو ډول د ولس د غولولو لپاره یو څه دي د ټاکنو نیټه اعلان د حکومت بحث خو یو خطه پریږدو حکومت کې ستونزې ډېرې موجود دي حکومت کې طبیعتاً سه مسائل بیلابیل دي ځینې مهم دي او ځینې مهم نه دي کله چې د ټاکنو موضوع وګړي پر اهمیت نه لري اما دلته بحث د کمیسیون د اوس کمیسیون محوري نهاد اداره ده دوی چې بل اخره تصمیم نیسي پریکړه کوي چې ټاکنې په څو وخت تر سره شي څوک باید څه وکړي په ډېر مملکتونو کې حتی ټاکنو په هغه تقویم چې اعلانېږي او دغه مراحل تعریف کیږي کمیسیون د ولسمشر ځینې واکونه هم اخلي من جمله مثلا که وزیر یا ولی په پروسه کې مداخله کوي حتی دغه د منفقدو صلاحیت هم لري واک هم لري دلته کمیسیون واکونه ډېر ښه تعریف شوي په قانون کې اما لغنه د استفاده ظرفیت یا نیت یا اراده په کمیسیون کې نشته دغه ستونزه موږ لیدلې ده او همیشه موږ ویلي چې تاسو باید د قانون نه پوره ګټه واخلئ واکونه هم تعریف شوي دي نو د نیټې په اړه باندې موږ ته بحث نو دا ټول ستونزې دي چې د نیټې په اړه باندې تړاو لري یعنی موږ دغه ستونزې نه دي حل کړي او موږ نیټه اعلان کړې خو خو کمیسیون خو به یو ارزیابي له ځان سره کړي کمیسیون د کومو مسایلو په ارتباط باندې ارزیابي وکړه او بل اخر د نیټه اعلان کمیسیون فقط په دې عنوان چې ځان له معلوماتي خلاص کړي سبا ته به لږ تا په بحثونو کې یو کمیشنر چې راځي درته به وایي په ډېر اوچت اواز باندې چې موږ نیټه د قانون په اساس باندې اعلان کړله ولدا حکومت اوس موږ ته بودیجه را نه کړه دا نړیوال ټولنه چې موږ ته بودیجه را نه کړه دا حکومت چې امنیت تامین نه کړ نو دا بحثونه کمیسیون باید که حل کړي وي خو ډېر خو چې حل کړي نه دي اوس باید دا بحثونه په ډېر جدي توګه باندې د ولسمشر سره له حکومت سره باید بحث وکړي او ټول مهمه ده چې دا بحثونه باید هوایي نه وي لکه چې راځي میز په سر باندې روسي خبرې وکړي باید د دې لپاره برنامه او طرح ولري ولسمشر ته طرح باید ورکړي او شکو غوړي چې مثلا 2 ورځې 3 ورځې دغه طرح مطالعه کړي به زاویه مختلفه نه دا چې هغه طرح واخلې 4-5 میاشتې په میز کې کېدو او عکس العمل د غبرګون دی معلوم نه وي نو باید دا نتیجه او یو ښه پروتوکول دی کاری د کمیسیون او د حکومت ترمنځ باید جوړ شي چې دغه کې شفافیت په کې د سیاسي ګوندونو لپاره د اعتماد زمينه رامنځته شي د څه چې کمیسیون له ارک سره ویني او ټول لپاره اندېښنې چې ولکه کمیسیون بیا له ارک خبرونه واخصله برنامه واخصله بیا عملي کوي حتی موږ غږ په کمیسیون باندې وکړو په حکومت موږ چې دغه غونډې چې د انتخاباتو په اړه باندې د ولسمشر د حکومت د سرانو د کمیسیون سره باید دغه شفاف وي او مطبوعات اجازه ورکړي چې په مستقیم ډول باندې هغه ملت سره هغه خبر کړي چې ملت هم پوښي دغه بحث په سره باندې ولسمشر سوی اجرا رئیس سوی کمیسیون سوی دغه منطق څه ده د چا منطق زور موږ هم په دې باندې تومن کیږي چې آیا کمیسیون دفاع وکړو د کمیسیون سره مرسته وکړو طرح ورکړو حکومت سره باید څه وکړو نو دا قابلیتونه رامنځته کیږي bale او د ترڅنګ د اندېښنو په لړ کې د ورسي بحث توګه باندې د
سیاسي اختلافاتو اندېښنه او ترڅنګ د کمیسیون په کارونو کې د سیاسیونو او د زورواکو د مداخلې بحث، د کمیسیون د استقلالیت بحث، دا څومره جدي مسله ده؟ دا هم دې ته باید متوجه واوسي کمیسیون او د نیټې به دا موضوع نه راځي د بحث راځم. نیټې بل جنجال چې دا مستقیما په ولسمشرۍ ټاکنو نیټې باندې تاثیر لري، یعنی اتومات دا تاثیر منفي تاثیر راځي د ولسمشر ټاکنو باندې چې په سړي کې باید د روان کال راتلونکي کال په سړي کې باید تاثیر راسي. نو دا شپږ میاشتې او میاشتې پاتې کېږي چې کمیسیون څه کولی شي بیا وخت نو دلته هغه ټاکنې په ځان لویږي، یا دا چې کېدای شي به کمیسیون صورت بعد وایي چې دا ټاکنې هغه ټاکنې یو ځای کو. دا طرحه تر اوسه پورې معلومه نه ده. بل منفي اغېزې چې ده سره له دې چې قانون اساسي کې د پارلمان نیټه او عمر مشخص شوی ده 15 کاله، او نیټه د سرطان په حواله باندې به نوي وکیلان راسي او ټاکنې باید په ثور جوزا کې ترسره شي. نیټه چې لانسې په سرطان کې د خلاف د اساسي قانون ده. د نیټه خو باید د سرطان مخکې ترسره شي چې ترڅو پارلمان په امر سرطان کې راغلي. او د مداخله بحث پلان ډول څه بالکل تاسو موافق یاست چې د مداخله بحث له بخانه دازل ډیر زیات وي، لیوالتیا د منفي رقابت لپاره ډیر موجود ده. دوی به د کمیسیون په کارونو کې په کابل کې په ولایتونو کې همدارنګه په نورو پړاوونو کې مداخله وکړي، ولې خو بداوي چې بل اخر کمیسیون د لپاره د بحران د مدیریت لپاره باید برنامه ولري او ډیره د همکاري فضا مطبوعات سره مدیرین سره ماسکی تر څو واقع د مخنیوي شي. په غیر دغه کې د کلیس لغټ جنجالو سره مخامخ شي. ډیره مننه کور ودان رشید صاحب چې بحث کوي. رسول سلامات اوسئ. قدرمنو لیدونکو، تاسو ملتیا مننه کوو. بحث مو پای ته ورسېد. تر بیا مو لامل شي.